أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. سیدنا موسیٰ علیہ السلام واقعہ شروع دا لاغی مختلف ادوار و مختلف تقسیمات مونږ کړو. موسیٰ علیہ السلام دوبارہ مصر ته تلو، فرعون ته دعوت ورکړو، هغه سره تفصیلی گفتگو خبرې شوې او د هغې نتایج هم مرتب شو. فرعون باندې هغه خبرې ښې نه وې لګېدلې، هغه دا خبره انتهایی بد ګڼلې وې. الزامات یې لګولي په سیدنا موسیٰ علیہ السلام باندې، مختلف الزامات تلې ونې، جادوګر، ساحر. دغه زمانه کې د سحر او جادو ډېره چرچا وه په مصر غونډه تهذیب یافته ملک، ډیولپ د موسٹ ډیولپ کنټري. هلته کې د جادو، کالا جادو، نور د دې نورې قسمه قسم طریقې د دې پیژنګلو وې وه او ډېره په ترقۍ روانو. ځکه الله تعالی موسی علیه السلام له هم دغه شانتې معجزه ورکړه. سر سید خپل تفسیر کې د دې نه انکار کړی دی، هغه ویم انشاءالله آخر کې. هغوی د الله سترخ کې ورکول او دغه دی کې د دې مار نه اجدها، د دې کونټۍ نه اجدها جوړېدل، مار جوړېدل، داسې خبرې دي. دا د موسی علیه السلام خپل خیالاتو، خپل تخیلاتو. الله موسی علیه السلام نه څه معجزه نه ده ورکړې. د سورت یونس کې لیکلي، سورت یونس دغه دی 92 آیت سره سید نیم تفسیر لیکلی، سید احمد خان خپل نوم دی. سورې بني اسرائیل پورې نور نشته دی، نور نه دي لیکلی. نه دا د معجزې نه د انکار کړی دی. الله موسی علیه السلام نه معجزه ورکړې وه. دا زموږ عقیده ده، زموږ ایمان دی. دې که پکې ډېر تاویلات بارده، ځان نه مطلبونه بوځي راولي، هغه څه فایده نه کوي. جادو خبره کېده، موسی علیه السلام باندې الزام ولګو دا جادوګر دی وي. موسی علیه السلام خلاف فرعون هغې غټانو، هغه چې کوم پارلیمنټ والو کابینه وه، هغې هم دا مشوره ورکړه چې دا جادوګر دی، د ده مقابله په جادو سره پکار ده. سورت شعراء کې 34 آیت کې دې ته اشاره شوې ده. قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم. فرعون چاپېره غټانو ته ووایي دا خو ډېر غټ ماهر استاد جادوګر دی. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره فماذا تأمرون. د دا اراده دا دی، دا غواړي چې تاسو وباسي په خپل جادو باندې تاسو د ملک نه. تاسو څه مشوره راکوئ؟ تاسو څه وایئ؟ هغوی ورته جواب کوي چې ارجح واخاه وابعث فی المدائن حاشرین. دی او د ورور له مهلت ورکا، څه وخت ورکا، ښارونو کې او مختلفو بانډو کې او پکولو کې جمع کوونکي خوار کا. څه دپاره یأتوک بکل سحار علیم، تا ته به هر یو پویه جادوګر راولي. جادوګر به راټول کړي، د ټول ملک نه چون چن کر به تاله راولي. مشوره دی ورکړه. سورۃ الاعراف کې هم دغه خبره هم کړې ده، یأتوک بکل ساحر علیم. نو بس دې تلي دي جادوګر راټول کړي دي،
فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم 38 کې شعرا کې جادوګر جمع کړی شول د مقرر نیټې ته مقرر ځای ته هغې له وروستو راځو سورة طه کې بیا د الله ډېر تفصیلا بحث ته نه کړی دی فرعون د بخبل رانیغ شوی دی فلناتینک بسحر مثله فاجعل بیننا وبینک موعدا دی مشوره ورکړې ده نه فرعون هلته رضا ښکاره کړې ده چې موږ به تاله ستا غونته جادو راولو جادو به پیش کوو زمونږ خپل منځ کې یو ځای وټاکه واده یو ځای مقرر کړه واده وکړه لا نخلفه نحن ولا انت مکانا سوا موږ به هم خلاف نه کو ته به هم د هغې خلاف نه کې یو ځای وټاکه یو ځای برابر مقرر کړه موسی علیہ السلام ته وی موعدکم یوم الزینة وان یحشر الناس ضحا ځای مو ته وښو ورځې مو ته وښوله ورځ تاسو نیټه ستاسو وغه ستاسو ستا د جشن ورځ ده یوم الزینة د جشن ورځ ده او دا وخت بسې یحشر الناس ضحا ضحا خلک به د ساخ په وخت کې د چاش په وخت کې جمع کې دا به جمع کړی شي خلک را جمع کړي چې پته ولګي فرعون د خپلو پلانونو سره هغه لګیا شو سلاګانې او مشورې شروع شوې تیاری شروع شو جادوګر راغلی دی مقابله شروع کیږي میدانونه تیار شوي دي جادوگر رالل سو د اعراف کې ته اشاره ده جاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا اول فرعون سره ملو شي جادوگر فرعون ته وی ګوره باچا ان لنا لاجرا يمون د پاره بس مزدوری ان كنا نحن الغالبين کچری مونږ زور ورشو مونږ وګټو ته مونږ باندې دا موسی عليه السلام وې مقابله ده کنه دا ګور عجیب حالات تی سوچ کوا قبطیانو بنی اسرائیل میں اس کے مقابله جوړ دی اواز د موسی او د فرعون نه دی دو دینونه یو بل سره ټکراویږي غلام او واقع ټکراویږي دا دی غلامان کړو حالانکه حقیقت کې هو غلامان نو خو چې مې مختلفو طرفونو ته وګورم دا پکې واضح کیږي جادوګر هغه ته وې مخکې ملو شي باچا سره مونږ د بارے به صحیح راځي کنه وای یاو کنه یبا ولی بنی نعم و انکم لمن المقربین و تاسو به زما ګوره ډېر خاص نږدې کسان یو ګورئ سورۃ الشعراء کې هم دغه شانتې پیش شوي دي 41 آیت او 42 آیت خلقم تماشې له جمع شو خلکو ته وی وقیل للناس هل انتم مجتمعون 34 آیت 39 آیت سورۃ الشعراء کې راجم شیخ خلکو تماشې دراغون شي جادوګر خپلو کې اول مشوره کی فرعون سره هملو شو سلام علی وشوا سلام علی دی کولا فاجمع موسی علیہ السلام ته وی چې دی پټه خبره کړو واسه نجوا او بیا دا و چې دا د جادوګر دا موسی او دا هارون تاسو د ملک او باسي په خپل جادو د دین نمړی موسی علیہ السلام ته چې څه کوي اوکې نن چې چاو غټه لغه به اوچتي پته به ولګي چې څوک غټي خام مقابله نه مخ کې دی یو سکاونه خګړې دي سي خندې کړې موسی عليه السلام احترام کو عزت کو بل دی مخ کې ځان پوهه کړې مو چې موسی عليه السلام څنګه جادو کې دې څه کرتب کوي خلکو ته دې سره کونټه دې نماز جوړیږي نه فرعون هم پوهه کړو دیم زمارانو غلبه بوز کوي خاول تپوس کو موسی عليه السلام ته وی چې ته جادو ښکارا کې کنه مونږه ول کرتب وګو یو دا چلے کړي موسی علیہ السلام ته تاسو کې سړیا قالوا یا موسی اما ان تلقي و اما ان نكون نحن الملقين تم مخکې ورزون کې کومګه هم صاحب ورځي کومګه ورزو قال غوته القوا فلما القوا سحروا اعين الناس کله چې هغه رسېو هم ساګان او ورزول جادو یو کو دخل کو بس تر کو نظر بندي وکړه نظر بندي وکړه اوس هم خلک نظر بندي کوي دا جادو یو قسم دی یو د لاس صفائی غزان نشي دا جادو نه دی
نظر بندی او نور قسمه قسم دا حرام دي. څوک چې دا کارونه کوي هغه نکاح مات شوی دی، اسلام یې مات شوی دی. توبه د ونه باسله دی به مسلمانانو مقبره کې نه نشي خښولی. کوټګر او جادوګر چې دی یو ساخت دي چې قرآن او حدیث په هغې کې لیکي، تعویض چې په هغې کې قرآن او حدیث لیکي، دا صحیح تعویض دی. خلک خو دې ته هم کوډې وي دي، خو کوډې پېژني نه رسل نه چې کوډه څه شی دی. کوډه خو جادو یو قسم دی. سورة شعراء کې وایي چې دی غرزولی سو ولته د هغې ډېر تفصیل کړی. فالقوا حبالهم وعصیهم، غرزول دی خپل پړي او خپلې امساګانې. او یو قسم یې وکړو وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، ویل زمونږ دی د فرعون په عزت باندې قسمي. دا شرکي قسم دی. دا خلک کوي که نه ستا په سر مې دی قسمي او ستا په مینه مې دی قسمي. دا ټول دا شرکیات دي، دا شرک دی. قسم به د الله په ذات خوړی شي، د الله په صفت به خوړی شي، په مخلوق به قسمونه نه خورې. ستا په سر مې دی قسمي. دا ټول دی ناول نګارو دا شی خور کو بلې خلکو کې، ډرامو ته راغی، داسې فلمونو ته راغی، هر ماشوم ذهن کې نه ننوتو. قسم به د الله په ذات خوړی شي، په قرآن باندې خوړی شي، ځکه چې قرآن د الله کلام دی او کلام د الله صفت دی. هغه وی زمونږ د فرعون په عزت زمونږ قسمي. انا لنحن الغالبون، یقینا مخامخا زورور کېږو، موږ به ټیک ګټو. دې ته اوس وګوره، دا شرکي قسم هم کړی دی، ځکه دې کې خو ایمان نو. موسی علیہ السلام چې دا پړی دی، دی ویل طه کې وی 15 آیت دی یخیل الیه من سحرهم انها تسعى، هغه ته د دې د جادو د وجه ښکاره شو، جادو یې کړی دی. انها تسعى چې گویا دا رسۍ منډې وي. خیال کې راتل جادو په پیغمبر اثر کوي او کړی دی. دا نوې خلک پیدا شوي دی لاهور کې او جادو نه مني، په پیغمبر جادو نه دی شوی. هلکه جادو دنیوي کارونو کې د هغې اثر ښکاره شوی دی. صحیح بخاري کې په دې حدیث موجود دی، احادیث موجود دي. دینی کارونو کې هغې اثر نه دی کړی چې دغه دین هم په دې خراب شوی، نه دین یې نه دی خراب شوی. موسی علیہ السلام ته یرم محسوس شوی ده. وش پیته کې وی طه کې فاوجس فی نفسه خیفة موسی، موسی علیہ السلام پړ کې یره پټه کړه. انسان او انسان خو یریږي، فطري کار دی. خو ګوره وحي هغه سره خو د الله امداد وکړه، آسماني امداد ورسره. قلنا مونږ ته ویل لا تخف انک انت الاعلی، او یریږه ما ته خوف مه کوه، ته به اوچتې برې به ته مومې. دلته زموږ استادان یو بحث کوي چې ګوره موسی علیہ السلام دې ته ولې وی چې رسۍ وغورځوې، خپله ولې نه مخکې کېدو؟ د هغې جواب دا کوي ځکه چې موسی علیہ السلام په اختیار کې دا نه و چې هر وخت د دې همسان همار جوړ کړي. دا خو به الله ورته وی چې وغورځوه، همار به دې جوړ شو، نو جوړ به شو. معجزه ووایي دې ته چې هغه د نبي په اختیار کې نه، د الله په اختیار کې، خو الله یې د نبي په لاس ښکاره کوي. ولی له الله کرامت ورکوي. داسې یو کار چې هغه د عام انسانانو نه ښکاره کېږي. بل زمونږ د خلکو د اولیاو باره کې زمونږ عقاید هغه صحیح نه دي. مونږ وایو چې بس ولی به یو خاص سړي او بل څوک ولی نشي کېدی، اول تسبیح به ویل، سر به یو کونټۍ به وسره، دا به دا به. دا زمونږ خیالات دي. قرآن کې ولی څه ته وایي؟ ور الله ولی الذین آمنوا، الله دوست دا کسانو چې ایمان راوړی دی. الله خو چې کوم مؤمن دی ټول د الله اولیاء دي. وروسته به هم وي کانو یتقون، ایمان دی پکې او تقوا ده پکې، دا ولی دی د الله، الله را د دوست دی، د الله دوست دی، اولیاء الرحمن دي. دا د مؤمنانو بیا مراتب دي که نه، د ولی مراتب دي. څوک لوی نیک دی، ډېر نیک دی، اعمال ډېر دي، ګناهونه کم دي، الله ولا لوی مرتبه ورکړي. خو ګورې د ولایت دا مطلب نه دی چې دی خدای شو دی الله شو، دی به تعالی هغه کارونه کوي لکه کم چې الله پاک کوي. زموږ خلکو دا سوچ دی، هلکه وي پلانکې کار داسې داسې. نه نه، ما ته خو پته نشته، زه ولې زبرګ یم. زه زمونږ د خولې نه به جانې انجانې کې شرکي الفاظ وځي، ولې زبرګ ته پته وي، زبرګ ته پته دا کار داسې شوی دی. علم دغه خو صرف الله سره دی، هغه ته پته دار څه. هر چا په زبان باندې په ژبه باندې ټکي سوارې شوي دي، دا نه ګوري دا زه څه وایم.
موسی علیہ السلام ته دا علم نو چې هر وخت به ځام سارا به غم او د هغې نه به کلس مار به ترې جوړېږي او اجدها نن هغه به د الله دا حکم پته مو موسی علیہ السلام ته الله وی مونږ وحی وکړه واوحینا الی موسی ان الق عصاک چې وغورځوه خپل امسا او چې امسا یې وغورځوله فاذا هي تلقف ما یافکون یو نوړی کړل هغه څه چې دوی جوړ کړو هغه پړي مړي ټول راکاږل فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فرعون دیگه جای پر ناسی تماشې کوي ټینټونه منټونه تاڼې ماڼې به خلک خامخا وي خو لوی میدان به هغه ځای کې حق ثابت شي الله وایي موسی علیه السلام بری وموندو ختم شو ناکام شو هغه څیزونه چې هغې جوړ کړي فغلبوا هنالک وانقلبوا صاغرین دې دغه ځای کمزورې کړی شول فرعون او دغه پارټي او دغه لښکرې په خپل ملک په خپله باچایۍ کې څیز وبیلو ولې د الله پاک سره مقابلې کې د الله استازي سره دی ولې په پرزولو ورځي وانقلبوا صاغرین واپس شول ذلیلان او ځان ډېر برابره کو که نه الله پاک ختم شو طه کې په یو آیت کې دې ته اشاره کړې ده والق ما فی یمینک ګوره دلته نه دا هم واضح کېږي چې امسا به موسی علیه السلام په ښي لاس کې نیولې وه والق وغورځوه هغه څه چې ستا په ښي لاس کې دي تلقفو روغ به تېر کېږي او نوړی لواړ تېرول دې ته وي حضرت شیخ رحم الله به وي لواړ تېرول چاړو خوله پې ونه وي غاښونه پې ونه وي بس یو غړم سره انما صنعوا کید ساحر یقینا دی کار کړی چل کړی دی لبې کړی د جادوګرو او جادوګر الله پاک وي زه نه کامیاب وم ګورې وورم مکوه جادو پچا مکوه بل تم موایه چې وګه دا فضول کار دی جادوګر الله پاک وي نه کامیابېږي جادوګرو خو کار ولید که نه سیده ساده انسان دی اور عزیز هم مخې ته امسا غورځي مونږ ته یې وي چې مخکې شي او دا ده چې څه وکړل دا خو جادو نه دی مونږ خو جادو استادان یو مونږ کتابونه ویلي دي مونږ ته پته ده هغې پوه شول چې لبه بل شان ده فرعون ډنډوره کړې وه مونږ د هغه پرې ډنډوره کې د ده پرې دوکه کې رالو موسی علیه السلام خو صحیح سړی دی وی خو نه جادوګر دی او نه دا خلک د دین نه اړي او نه د عمل اخلي هغې پوه شو و القی السحرة ساجدین او پرېوتلو غورځولی شول جادوګر سجده کوونکي په هغه میدان کې سجده کوي قالو وی عقیده یې دا کړه آمنا برب العالمین او زمونږ په رب العالمین باندې ایمان دی رب العالمین څوک دی فرعون ما به یادوي نو هغه وایي نه سړیا رب موسی و هارون چې رب د موسی او د هارون دی سړیا ته نه رب ته پسه کې تا خو دا دی زمونږ ماران دغه شو نو هغې لبه وبیلله قال فرعون صاحب خو هلته غوسه شه که نه هغه وکته چې یاره ګوره ما له آډر نه دی کړی خلکو بیا ایمان وروړو ما له آډر نه بغیر ایمان وروړي هلکه ستا په آډر باندې به خلک ایمان وروړي فرعون ته وی آمنتم به تاسو ومنو دی قبل ان آذن لکم مخکې زما د آډر کولو نه چې ما تاسو ته آډر کړی وی تاسو بیا دی ومنو دلته یو دا ویلي دي سورة الاعراف کې رستو توي سورة طه کې فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل ان آذن لكم ما دته آډر نه دی کړی ما اجازت نه دی کړی ما اذن نه دی کړی تاسو ایمان وروړو په دو دین بیا ومنو دا م ولې وکړل اوس الزاماتو ته ګوره فرعون ګتکې ته ګوره دی اوس ګورو چې د میدان کې زما کسان دغه پاټې ته وړېدو اوس دا نور کسان چې ته ونوړي دی به اوس پینتره به بدلوي فرعون ته وایي ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینة دا خو ستاسو یو چالو یو مکر و چې تاسو په ښاریه کې مخکې پلانینګ کړو تاسو په شریکه جوړ کړو او ته رالې د ځانه جادوګر جوړ کړو دی وایي چې ته به یې بیلې که نه تاسو د مخکې نه وي دا صدا کړی و هلکه جادوګر خو تا راوستي وو موسی علیه السلام خو هغې پېژندلم نه دې ته ویلي شي ګتکې دا دی ورسره دا چل کوي بل ځای ورته وایي دی هغو ته اعراف کې ویلو طه کې ورته وایي انه لکبیرکم الذي علمکم السحر دا موسی خو ستاسو هغه مشر استاد دی چې تاسو ته جادو ښوولی دی دا ستاسو اصل استاد وي دا موسی علیه السلام د جادو تاسو ته ښوولی دی ښه تاسو سمیږئ نه خبرې نه نه وړئ نو
فلوقطعن ایدیکم زب پریکم لاسونه ستاسو ورجلکم وخپې من خلاف نه دل بدلو. اوس یری ګوره د یو خبره کې دا مطلب و چې پاتې میدان دا پاتې مصر والے ایمان ورنوړي لکه چې مونږ خو پر رڼا ورځې سیزو بیلو نه په دې هغې رستو کړل چې دا ستاسو هغه مشر استاد دی. دویم کار دا کړي چې دا خپل دغه نه سزا نه یېري په چا پړه کې اوس هم ایمان سره سپټ موجود وي که نه چې د فرعون دا سرې سترګې وویني نو ایمان نه به وروستو شي. د به ستاسو لاسونه خپې عدل بدل پرې کړم ولأصلبنکم په سولې به کم تاسو فی جذوع النخله په تنو د کجورو کې برم بانډه کوم تاسو ذکر الله ولم ولتعلمن تاسو ته به پته ولګي معلوم موشي ایونا اشد عذابا وابقا چې کم یا په مونږ کې سخت سزا ورکوونکی دی تا ته زما وي پته نشته دی. دغه په دباونه جوړې دي خو هغې خو داسې کمزوري کسان نه دي که نه چې بس دی وکارې ده او د دبا واچو هغې به وایي چې بس ټیک شه جي مونږ بس ایمان پرېږدو. نه 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 هغه د 2 منټو مسلمانان دي خو هغه داسې په د فرعون په دبو باندې خپل میشن نه پرېږدي. هغې الله وپېژنده هغې نبي وپېژنده هغې معجزه ولیده. هغې ورته وایي سورة الاعراف کې وایي چې انا الی ربنا منقلبون مونږ خپل رب ته واپس کېدونکي یو. ته که زمونږ لاسونه پرېږې که خپې پرېږې پرېږه که نه هسې مونږ به مرو او ته چې زمونږ نه کرکه کې مونږ د بدو شو دا صرف د ایمان د وجې ده. الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. مونږ له د رب آیتونه رالل د رب معجزې رالې ستا ځکه مونږ بدي شو. ای ربه مونږ له صبر راکړې برداشت راکړې چې د فرعون دی دمکو ته ټینګ شو د عذابونو ته ټینګ شو او مونږ مسلمانان وفات کې. رسو طه کې ورته وایي 72 آیت کې لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات او مونږ تعالی ترجیح نه درکو د هغې دلایلو په مقابله کې چې مونږ له راغلي دي زه سړی مونږ په تاسې کو. فقد ما انت قاض او کا فیصلہ کما فیصلہ چکے کوا انما تقضی هذه الحیات الدنیا یقینا ستا فیصلہ چلے گی پدی دنیا کې الته ستا چته چلیږي. او بیا د الله نه دی معافي غوښتې ده ما تاسو ته دی بس خکاور نه کی سبب بد کی ګوره جادو یو کړو نه بدی کړو خې دا کړو چې د موسی علیه السلام ادب یې کړو با ادب با نصیب دلته نه خلکو روبا سری دي. بیا الله ته وایي چې ګوره یا زمونږ ربه مونږ ته بخښنه وکړې او هغه جادو چې مونږ باندې دی فرعون په زور وکړو دا مونږ ته معاف کړې. الله نه بخښنه غوښتې. دا کار چې په مصر کې وشو سوچ کوئ مصر کې غټه مقابله وشوه فرعون لوی پروګرامات کړو لوی انتظامات یې کړو او مقابله هغې بیله په میدان کې د جادوګر هغه د خپل کسان هغې هم عذورل سزاګانې ورکړې خو هغې وروستو نه شو د دې اثر خو بس نه څه کېږي که نه. قرآن دا وایي چې سب بني اسرائیلو یا مصر والو څه کسانو ایمان ښکاره که ایمان هغې وروړو نورو مو بوډاګانو نور وروړو فرعون نه یېرېدل که نه دا زاړه کسان اکثر یېرېږي د نورو زړو نه. سورة یونس کې ورته اشاره کړې فما آمن لموسى الا ذریة من قومه على خوف من فرعون ایمان رونړو په موسی علیه السلام باندې د فرعون د یارې مګر یو څو کسانو ذریت ویلې نوې ځوانانو من قومه دغه د قوم نو یعنې بني اسرائیلو د فرعون نه یېدل او دغه د غټانو نه چې د دې یو نوی وینه ټکوي. فرعون ځان نوی لوی کلکلا خان جوړ کړو مصر کې وان فرعون لعال فی الارض وانه لمن المسرفین زیاتی او ظلمونه کول. موسی علیہ السلام خپل مرګول د لاسه ورکړي چې ګوره تاسو یریږئ ما دې هېڅ نشي کولی. شروع کې خپل ملګري راټینګول دا ښه وي دا حکمت عملی ده دغه. موسی علیہ السلام ورته وی ان کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا ان کنتم مسلمین تاسو چې په الله ایمان راوړئ نو په هغه توکل وکړئ. مسلمان له هم دا ښایي چې په الله توکل کړي. هغې دعا کړې بیا د الله نه بل مصر کې بیا دې جوماتونو کوشش شروع کړی دی. موسی علیہ السلام ته الله حکم وکړو د غرور ته چې مصر کې په خپل کورونو کې تاسو مساجد جوړ کړئ او قبله ول کعبې ته جوړه کړئ.
او مونځ تاسو د مونځ اهتمام کوئ تاسو معراج حدیث پورې دي تفصیلی کنه چې 50 منځونه به بنی اسرائیل فرض وو نه دا دغه منځونه دغه دینه د شروع شو فرعون د دینه پس هغه چې دا وکتل یو څو نور کسان ایمان وروړو دی خو په یاره کې شو هغه شی شروع شي چې کم نه دی ډیر کله مخکې په یاره کې و چې دی کې چې نبی پیدا نشي داسې خدا درباریان د دین دي دا چاپلوش ټګه چا بیرته ناستو دی مولار وغه د مشورې به ورکولې صحیح چې د خبره او نه وکړي هغه و د وی چې بیا دی کې قتل عام شروع کا اما شومان بیا وجنا سورۃ الاعراف کې 127 کې د الله اشاره کړ فرعون ته هغه وی غوسه ولا ورستا کارو یې کنه ته دا موسی او دا قوم داسې پس مکه کې پرې دی چې د مصر کې رواني کوي الکه موسی سره رواني کوي همونز کوي او خپل دغه تبلیغ کې دا روانه دي کچه دا غونډه وغه خودی ته دا صحیح کارونه غلط کارونه ښکاري دا بیماری کنه ویته پرېخه اوستا خدایانو دا بوتان وینه منی دا او تفساد ښکاري قال ان فرعون چې ډیر سور شنو وی سنو قتل و بناهم من بخامخه وجنو زامن د دی بچی د دی دوباره دا کار شروع کو ونستحي نساهم او بذتی بکو دی رخصو مونږ په دې زور ورو دی به زمنګ نوی کلم نه کوي دا تکلیف چې شروع شنه موسی علیہ السلام قوم ته وی چې د عمل ګرو ټینګ شه صبر کوي برداشت کوي الله پاک راز مکه چاله ورکی چا باره کې چاغو وړي دلې ورکړې سار په دنه والی هغه فریادیان دی هغه وته اوزینا من قبل مونږ لا تکلیف راکړې شو استاد راتلون مخ کې و من بعد ما جئتنا استاد راتلون ورستو تراله مخکم تکلیف اوساله بیام تکلیف څه مونږ واړو وجلی شي اولا موسی علیہ السلام بیا تسلی ورکی عسى ربکم عسى دلته کې هغه نحوی هغه نه دی چې شاید هغه معنی نه دی یقینا تاسو رب تاسو دشمن تبا کی تاسو په دې ځمکه کې بیا هغه نه پس آباد کی بیا بس تاسو امتحان لې څنګه سورۃ مومن کې دې ته الله اشاره کړې یو دغه کار وکړو چې دی کې دوباره قتل عام شروع کو دویم دا چې په موسی علیہ السلام د قتل کوشش کړي ښا لږ چې موږ سوچو کو د هر نبی د قتل سازش شوی دی عیسی علیہ السلام هغه پانسی کو بادشاہ نیولې و د يهودانو په سازش باندې او بیا الله پاک بچ کا اسمان ته وخیجو زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل سازش شوی دی زخه یو لور کړی دی دلته کې سو دله داغه اجز سره هډر ظلمونه کړی دي یو دله به ګټ را غورځو بره نه پاله پیرا غورځو د میچنی په هوت کې په څومره عملې شوی خو کړي نو موسی علیہ السلام سره دی دا چل کړو فرعون وی وقال فرعون وی ضروري يقتل موسی پرېګ دیما چې وجنم موسی د خپل رب ته आवाजو کی زمانه دی خدای بچ کی زهریګم ستاسو دین بدی بدل کی استاد دین سره غټول د شرک بوجه دا کنه هغه ست توحید ته دی بوزي زمګه کې د مصر کې رواني کی فسادونه کوي موسی علیہ السلام الله سره پناه غوښته ده زده د شر نه ز پناه غواړم رب تاسو سره هر متکبر چې د ظالم چې قیامت نه مني رب ز تاسو سره دغه نه پناه غواړم رجل مؤمن قرآن یو سړی ته اشاره کړې دا د فرعون په خاندان کې یو سړی و دی ایمان وروړل سو خدا بنی اسرائیل شو یو سو کسان د دې اشاره سو ته مؤمن کې د تفصیلی واقعي الله نقل کړي وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه فرعون د خاندان نه یو سړی و د چې دا خبرو کې ما پرې ده کنه چې زه دې وجنما ناغه ایمان پټو تاسو وی هغه سړی وجنه چې هغه وی رب زما الله دې تاسو ښکار دلایلم پیش کړی دي دې تفصیلی خبر هغه سره کوي هغه له مثالونه ورکړي چې لکه سم شي تاسو باندې عذاب رانی شي مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم نوح علیہ السلام وندل قوم دغه په قوم چې کوم عذابونه راغلو عادیانو سمودیانو باندې او نور کسانو باندې دا غن رستو هغه شان عذاب د باندې رانی شي ګوره او قیامت د عذاب نه ضروري د یوسف علیہ السلام حواله ورکړل دا لکه چې یوسف علیہ السلام خو دې مخ کې مصر کې راغلو کنه ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم تفصیلی خبرې کړې دي خو فرعون د دل وجلم کوشش کړې ده او الله بچ کړې ده
الله بچ کړی. فوقاه الله سیئات ما مکروا، الله دې بچ وساتو د هغې بدو کېدونو نه کم چې هغې جوړ کړو. ای خو دې وجه که نه فرعون چې دا کارنامې دا کاتې شروع کړې، موسی علیه السلام هغه ته خیرې وکړې. سورۃ یونس کې 83 آیت کې ربنا اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم، رب دا مالونه دا هر څه دا وله ختم کې، دا زړونه وله سخت کې چې ایمان ونړي چې سم نشي دي، خیرې ورته کړي دي. موسی علیه السلام دعا کوله، هارون علیه السلام دواړو، الله ورته ستا دعا ما قبوله کړه. تا وی دله مالداري ورکړې ده، نه مالداري د وجې دی بدمسته شو، اوس الله نه پیژني. چې دعا قبول شو نه په مصر باندې قحطونه، هغه مسلسل عذابونه شروع شو. اول پې قحط راغی. سورۃ الاعراف کې 130 کې الله پاک وی اخذنا آل فرعون بسنین ونقص من الثمرات لعلهم یذکرون. یا خدا وشو قحطونه رال مصر سربخ والا خمدار ازمکه وارث وچ شو. فرعون ځان ته خدای وی که نه زه به دا روخې جوه اوس که نه دا نیرونه وي زه به یم نه وی اوس یې وبیوه. خو دا ظالمان بې ښه پوه وو چې دی په هېڅ کې هم نه دی، خو د هغه نه یېرېدلو. د دې نه وروستو دی سم نه شول، خو د میان زمانه کې به دی دا کار کو چې دی ته پته وه چې موسی علیه السلام دا ده ته چې مونږ ووایو دعا وکړي نه دا لرې کېږي. دی به تل الله هغه به الله ته فریاد کوه، الله به هغه لرې کو. وقالوا یا ایها الساحر ادع لنا ربک بما عهد عندک اننا لمهتدون. هغه ته به وي استاد ساحر په معنی د استاد، یو استاد یا فلانی الله نه دعا وکړه چې تا سره څه لوز کړی دی که نه دعا ته وغواړه. کله چې الله یې موږ به د دین عذاب لرې که نه بیا به خپل لوز مات کړي، ایمان بیا نه راوړو. قحط نه لرې شو، بیا دا کار وشو چې فارسلنا علیهم الطوفان، الله یې موږ په دې باندې طوفان رولېږه. الله وایي دلته چې د بني اسرائیلو تاریخ کولو کې نه هغې وایي موسی علیه السلام خو مصر کې پټ ګرځېدو. دا ما چې څنګه تاسو ته مخکې تېره جمعه ویلو چې هغې دا لیږلي ده دروغ یې لیږلي چې موسی علیه السلام ته الله وي د ماشوم په شکل کې ښکاره شي، وړوکی ماشوم و، بیا به ورسره خبرې کولې، نور چا به نه اورېدی. دا یو دروغ دي، بل دا د هندوانو د کتابونو کیسې دي. د هندوان دا وایي چې د پلانکي روپ یې اختیار کړه، د پلانکي شکل کې راښکاره شي، الله چا شکلونو کې نه راځي. داسې بکواس خبرې دي. ناغه دا وی چې موسی علیه السلام ته چې ستا نه خو نه شو، خو اوس وي ما ته ګوره وایي نیزابونه په هغې راتلل، د بني اسرائیلو کورونه به د هغې نه بچو. یو خو دی یو ډډې تم و، ما تاسو ته مخکې ویلو چې د مصر کې یو سیټ ته و، یوسف علیه السلام دی له ځان له د جشن ځمکه به ورته وي، هغې کې به دی پاتې کېدل. او دې ته یې وی چې یو چیلې حلال که بني اسرائیلو ته یې وی، او په دې هر یو بني اسرائیلي په ور باندې د هغې لږه لږه وینه ومږې. تفاسیرو مغې ته اشارې کړي دي، خو دا روایات دي تفسیري تاریخي، قرآن او حدیث کې مونږ سره د دې څه دغه نشته دی، ثبوت نشته. په دې الله پاک وي مونږ طوفان ولېږه، بس اوبه راورېدې او راورېدې. دغه شان مسلسل یو څو ورځې پیدا و. بیا موسی علیه السلام ته ووایي هغه دعا وکړه که چېرې تا زموږ نه عذاب لرې که الله لرې که نه لنؤمنن لک ولنرسلن معک بني اسرائیل. مونږ په تا ایمان لرو، بني اسرائیل له سره پرېږدو. نه سم نه شول، بیا عذاب یې ته لرې کړ. بیا اول جراد الله پې مولخان رولېږل، بس دا مولخان راتلل، هر چیز کې به مولخان وو. دغه په یو څو ورځې و دا عذاب پې دې سم نه شول. والقمل بیا پې سپږې را پرېښودې، هر شي کې سپږې، سهار ماښام دی او دا سپږې دي، هر وخت سپږې دي سپږې دي. دغه په یو څو ورځې عذاب و نه سمېدل. والضفادع بیا پې چندخان الله پاک رولېږل. بس کولپیانه به سال لري که دا چندخان دی وروره، الماری به د ګلو کړه چندخان دي، دا صندوقونه چندخانو ډک دي، دا لوښي او دا تاوڼۍ او دا هر څیزونه. بیا تنګ شوي د موسی علیه السلام نه تللي دعا وکړه چې الله پاک زموږ نه عذاب لرې کړي. باقي دعا یې وکړه، خو دی ایمان نه منلو، صحیح نه شولو، مؤمنان نه شول. بیا پې الله بل عذاب راوستو، والدم او وینه یې پرې ولګېده، هر شیز به وینې و، د خوراک او یو څه بل څه. تاریخ لیکي د بني اسرائیلو چې په دې کې د فرعون خپل زوی و نازولی، هغه پکې مړ شو. بیا چې د موسی علیه السلام پس هغه سوال جواب وکړو، وی راشه چې هغه لړو
وی زما دې ماشوم یې څه قصور کړو چې دا ستا خدای وي دې مړ کوي. نو هغه ورته وایي موسی علیه السلام ورته وایي زمونږ خو یو هډوکی هم نه دی مړه، دا خو صرف تاسو مړه شوي دي. وایي دا د هغې تاریخ لیکي، قرآن او حدیث کې د دې اصل نشته دی. او دغه ځای ورته هغه ویلي وو چې دا هډوکي داسې خپل مړ وي په لاسو کې نیولي، هغه ورته وایي چې د مصر نه وځئ، ټول بني اسرائیل وي د مصر نه وځئ. حالانکه قرآن دا وایي سورة طه کې چې مونږ موسی علیه السلام ته ووایو چې د شپې شپې دا بني اسرائیل بوځه او تاسو پسې به خلک درځي، دا فرعون به دا پسې د شانه درتلل به کېږي درځي به. واوحینا الی موسی ان اسر بعبادی انکم متبعون، مونږ وحی وکړه موسی علیه السلام ته ان اسر بعبادی چې د شپې شپې بوځه ما بندګان، انکم متبعون یقینا تاسو پسې به درتل کېدی شي، کسان به د پسې درلګي دی. دا وایي او دغې د دې تاریخ دا خبرې کوي چې هغه ورته ووځئ. نو تاریخ څه حیثیت نشته د قرآن مقابله کې. تاریخ کې ډېرې غلطۍ دي، ډېر لاس پکې واري شوي دي او قرآن محفوظ کتاب دی، د الله له طرفه نه دی. او دلته یو صحیح حدیث هم موجود دی او بایبل کې هم یو حواله موجود ده. صحیح ابن حبان کې حدیث ته حدیث 723 نمبر. موسی علیہ السلام چې ته د مصر نه ځان سره د یوسف علیہ السلام لاش وړو، یوسف علیہ السلام د دې نه مخکې تېر شو او دا صحیح حدیث دی. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اعجزتم ان تكونوا مثل عجوز بني اسرائيل قالوا يا رسول الله وما عجوز بني اسرائيل قال ان موسى عليه السلام لما سار ببني اسرائيل من مصر ضلوا الطريق. بني اسرائیل چې موسی علیہ السلام ځان سره روان کړ لار ته روکه شو، ګډوډ روانو. فقال ما هذا دا څه دي وي؟ نو علما یې وویل چې یوسف علیه السلام چې کله هغه مرګ هغه ته نږدې شو نو هغه دمونږ دا لوز اخیستی و چې تاسو د مصر نه وځئ که نه زما هډوکي نه زما لاش په ځان سره وړئ. نو هغه د هغه قبر کوم ځای کې دی؟ نو هغه یو بوډۍ ته معلوم و د بني اسرائیلو. فبعث الیها فاتته فقال دلوني على قبر یوسف، هغه ورته وښو بهر کې ځان سره دی لاش روان کړی دی. دا حدیث او همداسې خبره په تورات کې موجود ده. بایبل خروج باب 13 آیت 19 اور موسی نے یوسف کی ہڈیاں ساتھ لی، ہڈیاں یعنی لاش ہو، دا نه چې هغه خورې شو وډوکې شو. د انبیاو لاشونه نه خورې کېږي، دا الله په ځمکه باندې حرام کړي دي. الباني هم لیکلي چې حدیث کې عظام لفظ راغی ویریدون البدن کله، د دې نه ټول بدن مراد دی. ګورئ نزان سره د هغه لاش وړی دی. فرعون سره دغه دویمه مکالمه شوې ده او بیا د دې نه وروسته فرعون خلک خواره کړی دی چې فوج راټول کې او دا بني اسرائیل چې وتښتېدل زموږ خو کارونه روان شو، دا کلبې به څوک سنبالي او دا نور کارونه دی پسې لګېدلي دي، ټانګو مانګو ته ختلي دي، تاریخ دغه لیکلي دي، دوی پسې شي په لنډه لار باندې. او موسی علیه السلام روان شوی دی. بني اسرائیل روان دي، سار د ساخ ټایم دی، نور خطو وخت دی چې فرعون دی لاندې کړي دي. مخې ته دریاب دی او شاته فرعون دی. بني اسرائیل په یو دوه کې یعنې چې اوس وکړو فاتبعوهم مشرقین، دی اعلان دی کړل د ساخ په وخت کې، نور خاطه په وخت کې. نو بني اسرائیل دې ته وایي موسی علیه السلام ته انا لمدرکون، مونږ خو لاندې شو اوس به څه کوو؟ هغه ورته نه، ما سره زما رب دی ما ته به لار ښیي، ان معي ربي سیهدین. موسی علیه السلام ته الله وحی وکړه ان اضرب بعصاک البحر، د دې خبرې چې پر خپل امسا باندې دریاب وه، دریاب نوم و بحر قلزم چې هغه څنګه وو فانفلقا، هغه جدا شو. فکان کل فرق کالطود العظیم، شوه هره ټوټه د اوبو په شان د یو لوی غر. دې دا لیکي صحیح تفسیر ما راوړی دی، دې کې هغه دې پورې خندنې کړي دي. دا ویشپه وه او جوار باټاو، دا معجزه په دې کې نه ده شوې. سړی وایي جوار باټا دې ته وایي دا کله چې د سپومې دا شپه یي که نه دا د جغرافیې او د فلکیاتو اصطلاح د هغه استعمال کړی. د اوبو په پلنو باندې داسې ځي، نو اوبه چې داسې لاړې دي پکې پورې وتلو، هلکه دا چې دومره داسې لاړې دا هلکې اوبه واپس باندې راتلې، بل په پلنو باندې کېږي نه، دی خو پکې په دې بل طرف پورې وتلو. دویمه خبره چې جوار باټا د شپې کېږي که د ورځې کېږي، دا راته ووایه. دا خو د شپې د سپومې چې کله رڼا وي که نه،
نه کنه د سارې اوس په مې پړه کېږي. قرآن کې خو الله وایي چې فرعون چې دې لاندې کول نه هغه د سحر ټایم و، د انور خطو وخو. صحیح تفسیر دی ما روړی دی 4 جلده کې بني اسرائیل پورې دی. نو سید احمد خان لوی سړی دی د آنریبل فلانې خو پالیټیشن دی او ښه کارونه دغه کړي دي، خو دیني طور او تفسیر د هغه د هغه ګن نه ډک دی که چا وکتو نو هغه دا بیا به خفه شي چې سید دا څنګه حیثیت دی چې انګلینډ ته لاړو انګلستان ته بیا راغی نه د بیا اوتې بوتې بیا د وی ګډې وړې دیني طور نور سیاسي طور ښه سړی دی. الله پاک موسی علیہ السلام ته دریاب په دې داسې پرېږده دوباره ولمسا مه راباغوه چې برق شي. دی ووتل وانجینا موسی من معه اجمعین. الله پاک موږ نجات ورکړو موسی علیہ السلام له او د هغه ټولو ملګرو له. هغه چې وروستو پسې کم خلک دی هغه مونږ غرق کړل. هغه وروستو پسې څوک دي د هغې په خپله تفصیل قرآن په خپله کې فانتقمنا منهم فاغرقناهم فی الیم. موږ بدل واغسته دی فرعون نه او د هغه د لښکرو نه دی موږ په دریاب کې ډوب کړل. سورت یونس کې وی چې بني اسرائیل موږ دریاب نه پورې باسل نو فرعون پسې او د هغه لښکرې تر دې چې ادرکه الغرق فرعون غرق شو لاندې کېدلی ډوبېدو. فرعون ډوب شوی دی. بادشاه د سلطنت د مصر په دریاب کې بیا اوس راکاږي په خوله کې بوله جبریل خټې اچي. دا متکبره بادشاه تکبر دغه انجام یې که نه نو چې دا اوبو دا زنکدن او دا سیزونه یې ولیدل قال آمنتو زه اوس ایمان وروړم اوس انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل. لایق د عبادت لایق د خدایتوب صرف هغه ذات دی چې په هغه بني اسرائیل ایمان راوړی دی. وانا من المسلمین زه د مسلمانانو نه یم. دا د هغې خبرې جواب دی چې خلک وایي موسی علیہ السلام قوم یهودیانو که مسلمانانو. فرعون هوی زه مسلمان یم. دا خو چې دی په دین کې تحریف وکړو نو یهودیت یې جوړ کړو. ده ته وویلي شو چې ښه اوس ایمان راوړی. ځان کدن په وخت کې خو ایمان فایده نه ورکوي. ګورې وقد عصیت قبل او مخکې خو د ډېره نافرماني کوله او ډېر روانکاره وې. د دې نه پس چې دی غرق شو بني اسرائیل په دې یره کې و چې یره فرعون نه دی غرق. دا خو ډېر پټو طاقتونو والا سړی دی او بیا راښکاره کېږي په دویم جنم کې. دا چلې وکړو سمندر چپو ته الله حکم وکړو قرآن کې دا دي چې د ده د لاش وغورځوه په یو ټاپو باندې فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه. نن مونږ غورځو ستا د وړې زغرې سره په یو ټاپو باندې چې د وروستو خلکو دپاره یو نښه شي. ابوالکلام آزاد دی هغې د دې نه انکار کړی دی د الله شي وي محفوظ نه حانوت یې ورکړل. دا ټول څه سید نه متاثره خلک دی دي معجزات نه مني د انبیاو. دې کتابونو تاسو وګورئ تفاصیل بیا به تاسو ته په خپل اندازه وشي. فرعون هغه سړی چې هغه د خدایتوب دعوه کړې وه الله دغه باره کې وایي چې النار یعرضون علیها غدوا وعشیه. سهار او ماښام بېګا او سبا په هغه باندې اور پیش کولی کېږي. د ده د لاش ډېر وروسته میلو شوی و سپېمو کې یا د مالګه وه هغې چې د چیک اپ وکړي دا هغه فرعون دی چې د موسی علیه السلام مقابل کې جنګېدلو. دا تفسیر ماجد نه دې وضاحت کړی دی. سورت یونس کې تفصیل کړی دی. بهر کیف بني اسرائیل دلته نه تللي دي په دریاب پورې وتي دي او د دې نه وروستو په مصر کې خانه جنګي شروع شوې ده. بني اسرائیل هغه دلته نه تللي بیا نه دي راغلي. بیا د داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام په زمانه کې دې مصر اخیستی هغه ډېر سوونه زرګونه کلونه وروستو خبره ده. اوس دغه وخت کې تاریخ دا لیکي چې په دې کې خپلو کې جنګونه شروع شو. ازوړ خاندان راپاسېده باچایي یې د فرعون د خاندان نه اخیسته ځکه چې د په خاندان کې څوکونه نو دغه خانه جنګې شروع شوې. نور تفصیلات انشاءالله زندگی هغه بیا کوو. نچوړ د خبرې دا شو تکبر دا نه دی پکار. الہ ځان ته ویل دا ډېره عظیمه ګناه ده. الله پاک فرعون له ګوره چانس ورکړو موقع یې ورکړې. دوه انبیاء پسې ولیږل خو هغه دا سبق هغه نه مانو هغه الله نه مانو چې صحیح نشه خپل انجام ته ورسېدو. اقول قولي هذا استغفر الله لكم وسائر المسلمين.